अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बल तुक़्सिरूल हयातद दुन्या वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि ख़तीआ औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम ज़हर गुला दुम्रनास पाशबनम मकवा दहर गुला दुम्रनाज पाशबनम मकवा नवरला दगुरुनु ना पना देरा खसलेन दे पहर चाती रश्वज्वानी पताबहुम तिरशी पहर चाती रश्वज्वानी पताबहुम तिरशी दला गोटई द खजान जोर दे कसलेन दे सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम सामिईन, ननी बयान मौजूदा आखिरत फिक्र ग्रामी कदर हजरात माचिकम आयती करीमा अस्तासु मुख की तिलावत करो। आयती करीमा द अल्फाजों पर एतबार करो यकीनन कि ढेर मुख्तसर है, लेकिन दाद कुरानी करीम मुअजिज़ा दा द कुरानी करीम वड़ू के ना वड़ू के आयत हम द इंसान द पूरे जिंदगी द पारा यौ दस्तूर और यौ ज़ाबितवी दे आयती करीमा की अल्लाह तबारक व तआला मुंग औतासु ता जमुंग औतासु दयो बीमारी दयो खराबई औ दयो मरद तशखीस और तयीन फरमाई और ब्यावर तरा जमुंग ददी मरद जमुंग ददी खराबई और जमुंग ददी बीमारी इलाजुहुम रब्बुल जलाल बयान फरमाए ले बीमारी सदा बीमारी दादा जे ए हजरती इंसाना
تا په خپل زړه کې د دنیا محبت ته ځای ورکړی دی. دا ستا بیماری ده. اے انسانا پتا کې یو خرابي ده او هغه خرابي ده چې د دنیا د زندګۍ په دایره کې تا د خپل کوشش د خپل محنت د خپلو مساعیو د خپل جدوجہد مقصد صرف او صرف خپل دنیا ګرځولې ده. اے انسانا پتا کی بیماری دا ده چې تا د خپل سوچ اور فکر د خپلو خیالاتو او د تمامو تفکراتو محور اور مرکز صرف او صرف دنیا ګرځولې ده. ته د شپې او د ورځې محنت کې ورځ او شپه جدوجہد کې کوششونه کې محنتونه مقدار چې ما ته دنیا حاصل شي، ما ته جاه اور جلال ملاو شي، ما ته پیسہ ډېره ملاو شي، ما سره لارۍ اور موټر راشي، ما سره بنگله راشي، خیسته نه خیسته کور ما ته حاصل شي، زمانه د چار چاپیره خشم اور خدم ګرځي، زمانه د چار چاپیره غلامان اور خادمان تیږي او زما د خپو لاندې د جارو رهي. تمامو محنتونو مقصد دا دی چې تاسو په دنیا کې یو منصب ملاو شي، یو عہده ملاو شي، یو مرتبه ملاو شي، تاسو د دنیا عزت ملاو شي اور بس. صرف او صرف مقصود ستا د دې ټولو محنتونو د دې تمامو مساعیو هغه دنیا ګرځېدلې ده. اے انسانا پتا کی بیماری دادا تاکہ مرض اور خرابی دادا چې تا د دنیا زندګۍ ته ترجیح ورکړې ده، خپل الله خپل پیغمبر او ورځ د آخرت ته هېره کړې ده. دا پتا کی د ټولو نه لوی خرابي بیماری او د ټولو نه لوی مرض دی. د دې مرض علاج پکار دی. اے انسانا یاد وساته دا مرض ډېر خطرناک مرض دی. د دنیا سره محبت ډېره خرابه بیماری ده. د دنیا سره محبت ډېر خراب مرض دی. د دنیا سره محبت اور دل لګي پتا کې ډېره لویه خرابي ده. دا مرض داسې مرض دی چې دا مهلک دی. ګورې اے انسانا دا مرض د دنیا د محبت ستا دنیا هم تباہ اور بربادی اور آخرت هم ستا دپاره تباہ اور بربادی. د دنیا سره محبت تا ته د دنیا ذلت هم درکوي. ګورې او آخرت کې دې هم ذلیله کوي. انسانا د دې مرض علاج پکار دی. ځان نه د دنیا د محبت دا مرض لرې کا. آخرت ځان ته رایاد کا. ابد الآباد والا زندگی ځان ته رایاد کا. د مرګ نه وروستو زندگی ځان ته رایاد کا. او کومه چې اصل اور کامیاب زندگی د مسلمان دپاره هغه ذات ته رایاد کا. ستا د دې مرض علاج به د آخرت په فکر سره کېږي. اے انسانا د کومې دنیا لپاره
اے انسانا د کومې دنیا دپاره چې ته شپه او ورځ جدوجهد کوې، اے انسانا د کومې دنیا دپاره چې تا په خپل ځان باندې شپه او ورځ یو کړې ده، اے انسانا د کومې دنیا دپاره چې ډېر حلال چیزونه تا په خپل ځان باندې حرام کړي دي، د شپې او د ورځې آرام دې نشته، او که د شپې اوده کېږي نو د ایټیون ګولۍ خورې، ځکه که د دنیا په غم کې تا د خوب هم نه درځي. اے انسانا د کومې دنیا د حاصلولو دپاره چې تا خپل خواږه مور او پلار د ځان نه هېر کړي دي، اے انسانا د کومې دنیا په محبت کې چې تا د خپل ابۍ راوړی پرېښی دی، خپل حقیقي روح ته دی د دې دنیا دپاره چاړه تېره کړې ده او د سد د ډډۍ حلالۍ. اے انسانا د کومې دنیا په محبت کې چې تا آقا نامدار فخر موجودات سرور کائنات هادی عالم احمد مجتبی شاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتی عظیم شخصیت چې د دې ټول انسانانو محسن دی، هغه شخصیت ته ناراضه کړی دی، د خپل ځان نه خفه کړی دی. د کومې دنیا محبت کې تا خپل الله، خپل خالق، خپل مالک، خپل الہ، خپل ذاتا، خپل مشکل کشا او خپل فریاد رس خپل الله هېر کړی دی. ولې تا ته پته شته ته به په دې دنیا کې څو ورځې پاتې کېږي؟ ولې تا ته پته شته چې دا دنیا به تا سره څومره وفاداري کوي؟ ولې ته د دې خبرې ګارنټي ورکولی شي چې ته به زر کاله نور ژوندی؟ نه. ولې ته د دې خبرې ګارنټي ورکولی شي چې ته به 500 کاله نور ژوندی؟ نشي ورکولی. ولې ته د دې خبرې ګارنټي ورکولی شي چې ته به 200 کاله ژوندی؟ نه. ولې ته د دې خبرې ګارنټي ورکولی شي چې ته به 100 کاله ژوندی؟ نه. ولې ته د دې خبرې ګارنټي ورکولی شي چې ته به د دې نه وروستو 15 ورځې ژوندی؟ نه. ولې ته د دې خبرې ګارنټي ورکولی شي چې ته به د دې نه وروستو 15 منټه ژوندی؟ نه جي نه، څوک د دې ګارنټي نشي ورکولی. اے انسانا د کومې دنیا دپاره چې د کومې دنیا د وفادارۍ چې ته 15 منټه هم چاته ګارنټي نشي ورکولی، 15 منټه خو لا ډېر دي، 15 سکنډ هم څه ګارنټي نشي ورکولی چې زه به 15 سکنډه د دې نه وروسته ژوندی یم. بیا د داسې دنیا دپاره، بیا د داسې خسیس شي دپاره تا خپل مور پلار د ځان نه هېر کړي دي، تا خپل مور پلار شاته غورځولي دي، تا خپل رشته داران شاته غورځولي دي، تا خپل ماما او خوږ چاچا شاته غورځولی دی، تا خپل روح ته چې کوم دی چاړه تېره کړې ده د سد د ډډۍ حلالۍ. بیا د داسې دنیا دپاره تا جناب محمد رسول الله هېر کړی دی. بیا د داسې دنیا دپاره تا خپل مالک او خپل رازق او خپل الله هېر کړی دی. ستا عقل څه شو؟ ته به وګټې، ته به وګټې، که په حلال او که په حرام الله به پې د ځان نه ناراضه کېږي او مزید به چې کوم دی ستا نه وروسته ستا راتلونکي اولاد ولې ځان دپاره د جهنم د اور کنده لازمې، ولې د خپل ځان دپاره په ځان باندې جهنم واجبې. ستا څه خیال دی چې ته به دنیا حاصله کړې، د ټولو نه زیاته دنیا دې ته حاصله کړې، ولې ستا څه خیال دی چې ته به همیشه دپاره سکون عمومي؟ ولې ستا څه خیال دی چې ته دې ښه نه ښه لارۍ موټر حاصل کړي، ته به همیشه دپاره اطمینان دنیا کې عمومي؟ ولې ستا دا خیال دی چې زه به دنیا ښه ډېره حاصله کړم، ما ته به چې کوم دی عزت د دنیا همیشه دپاره میلاو شي؟ نه جي نه، داسې نشي کېدلی. دا اتیان دې په سوري باندې وتړه. راحت، اطمینان، خوشحالي، فرحت او سکون دا ځان له شی دی، او دا ته چې کوم شی حاصلې دې ته اسباب د راحت
اسباب د سکون، اسباب د اطمینان، اسباب د خوشحالۍ ویل کېږي، لیکن لازم نه ده چې تا سره د اسباب د راحت وي نو خامخا د تا راحت حاصل وي. نه، لازم دا نه ده چې تا سره د اسباب د سکون وي نو سکون دې هم تا ته حاصل وي. نه، لازم دا نه ده چې تا سره د اسباب د خوشحالۍ وي نو خوشحالي دې هم تا ته چې کوم دی ملاو وي. نه، ډېر کله داسې دي راشي زه د دنیا کې دومره خلک وښیم چې د لکاو خاوندان نه دي، د کروڑاو خاوندان نه دي، بلکې د اربونو او کربونو خاوندان دي، لیکن سکون اور آرام، راحت اور خوشحالی، فرحت اور آرام میں نشته ده. کله چې د شپې وده کېږي، کله چې د شپې وده کېږي دومره بېچینه وي سره د دومره مال او دولت نه، کله چې د شپې وده کېږي نو د 81 ګولۍ خوري، هسې ورله خوب نه راځي. نو دنیا خو ورسره شته دی، اسباب د سکون او د راحت خو ورسره شته، اسباب د اطمینان خو ورسره شته، اسباب د خوشحالۍ خو ورسره شته، لیکن سکون، اطمینان، راحت او خوشحالي ورسره نه. کله چې د شپې وده کېږي نو د نشې ګولۍ د 81 خوري، بیا ورله خوب راځي، او بغیر د نشې ګولۍ د 81 نه دله خوب نه راځي. نو په داسې دنیا باندې خو اور ولګوه چې تا ته پې سکون او اطمینان ملاو نه شو، خپل آخرت کې هم برباد کو او دنیا کې هم سره سکون ونه موندلو. او د دې په مقابله کې راشه وګوره، یو مسلمان، یو زمیندار، یو دیاړي مار چې د ټوله ورځ غریب خپل حلال روزي ګټي، دیاړي کوي، مزدوري کوي، د خپل 15 وخته مونځ خیال ساتي، او کله چې د ماسخوتن مونځ کې روټۍ وخوري، د مانځ کې او د الله نوم واخلي ودشي، نو بغیر د 81 د ګولۍ نه دته چې کوم دی د شپې خوب راځي، او سهار د مولا د اذان سره الحمدلله په وخت را پاتېږي، جیب کې ورسره په قدر ضرورت د یوې یا د زوره د خرچۍ د دې نه به ورسره زیاته وي نه. اسباب د سکون ورسره نشته، اسباب د راحت ورسره نشته، دنیا ورسره نشته، لیکن سکون، اطمینان، راحت اور خوشحالی، فرحت ورته حاصل دی. معلومه دا شوله چې څوک دنیا ګټي دې دپاره چې ما ته د صرف او صرف آرام او سکون ملاو شي، که څوک د شپې او د ورځې محنت کوي دې دپاره چې ما ته د صرف او صرف دنیا کې خوشحالي ملاو شي، که څوک د شپې او د ورځې جدوجهد کوي دې دپاره چې ما ته همیشه همیشه دپاره خوشحالي ملاو شي، نو دته ووایه دا خپل اتیان دي په سوري وتړه، ته به اسباب د راحت د سکون خو حاصل کی، لیکن سکون اور آرام، راحت اور خوشحالی چې کوم دی حاصلولی نشي. او که سکون او اطمینان، راحت اور خوشحالی حاصلې او د هغې چې کوم دی تلاش کې، نو هغه به د الله تبارک و تعالی په یاد کې سکون، اطمینان، راحت اور خوشحالی، فرحت هغه د الله په دین کې دی، هغه د الله په یاد کې دی، هغه د الله په عبادت کې دی. قرآن کریم کې رب العال ارشاد فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. اے انسان، دا په ځان باندې شپه ورځ یو کړې ده چې د شپې ورځې جدوجهد کې، اے انسانه دا په خپل ځان باندې ځمکه او آسمان یو کړی دی دې دپاره چې د دنیا حاصله شي اور اطمینان ومومي. یاد وساته، خبردار شه په دې خبره باندې، بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په یاد سره زړونو ته اطمینان رسېږي، د الله په یاد سره زړونه مطمئن کېږي. د دنیا په جمعوارۍ، د دنیا په طلبۍ، د دنیا په حصول، د دنیا خزانو کی سکون و اطمینان نشتا. سکون و اطمینان کے دے هغه د الله په دین کې دی، سکون او اطمینان که غواړې هغه د الله په یاد کې دی، سکون او اطمینان که غواړې هغه د
अल्लाह तबारक व तआला पे इबादत की दे। और ककला द दुनिया को हुसूल सराता था आरिजी सुकून और इत्मीनान मिलाओ तो दुनिया के ता खुशहाली मिलाओ हो मुसला नु बिया दा ख्याल मका वगोरी कि दा खुशहाली दा सुकून दा आराम दा राहत और दा फरहत पा ता हमेशा हमेशा दा पारा हासिल हुई। ना 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 ना, दुनिया की दहारी खुशहाली सर दगम गनी खामा खास्ता दुनिया जिंदगी की क्या मकसूद तादाई की ताता हमेशा हमेशा दा पारा चैन और खुशहाली और राहत मिलाओशी दा सोचता गलत थे। द दुनिया दहारी खुशहाली सर दगम गनिश्त दे दुनिया की कि सुकून स्टा भी सुकूनी बोल सर खामा खाई आराम स्टा भी आरामी बो सरखा मखाई इत्मीनान स्टा भी इत्मीनानी बो सरखा मखावी